الرحمن الرحیم. نننی پیغام زمونږ د دې روډ په حواله دی. تاسو ته پته ده چې کوم روډ زمونږ نشان منډۍ ته وشو، نو دا ډېر په بهترینه طریقه وشو، ښه روډ وشو، بهترین کار روان دی. خو موږ بله یو فیصله کړې ده د خپل جبر د عوام د نوجوانانو سره موږ یو میټینګ کړی دی او په هغې کې سبا 24 تاریخ د جمعې د مانځه نه پس به زموږ د جبر د مشرانو د نوجوانانو یو اهم میټینګ وي او دا میټینګ به خالص زموږ د دې پلانټیشن چې کوم بوټی نالیږي نو دا به د ماشوم قبر سره زموږ مشهور ځای د ماشوم قبر سره دا میټینګ وي. نو زه د خپل جبر نوجوانانو ځوانانو ته دا وایم چې به سبا راشي او دا بوټي 10,000 کم از کم موږ سره ډیپو صاحب رینجر صاحب د 10,000 بوټو وعده کړله چې دا به درکوو، دا نالوئ. نو څنګه چې د علاقه ښایسته ده، د روډ ښایسته دی، نو دا د دیار دا بوټي چې کوم موږ راوړو نو دې سبا نور هم د علاقه ښایسته شي. نو زه خپل د جبر مشرانو ته او کشران ینګ ګروپ څومره چې دي نوجوانان دې ته دا زما درخواست چې سبا په دې میټینګ کې زموږ سره شراکت وکړي. نورې اهم خبرې د دې لپاره مونږ هم دي دا به مو وکړو او د دې بوټو د نالولو کم طریقه کار چې دا به وکړو. نو هر سړي ته به پته وي چې بهي دا بوټی ما نال کړی دا نو دا به دوی یو نښی او بل دا خبره چې موږ پکې دا شی نه کوو چې دا ځمکه د چا ده او دا د چا ده. نو موږ دا ټولې زموږ ځمکې دي، دا زموږ شریک روډ دی، دا زموږ ځمکې دي او دا بوټي به موږ نالو مشترکه. نو زه خپلو نوجوانانو ته درخواست کوم چې دا سبا راشي د جمعې د مانځه نه پس زموږ سره دا بوټي نال کړي. ډېره مننه، شکریه. بل موږ د خپل ډي ایف او صاحب شکریه ادا کوو، د خپل رینجر شاه ظاهر صاحب شکریه ادا کوو چې هغه ته موږ دا مطالبه کېښوده او هغه موږ ته ویل چې څومره بوټي پکار دي نو زه به ستاسو سره دا برابر درکام او دا به زه تاسو ته پوره کړم. نو زموږ د ډیپو صاحب د خپل موجوده او د شاه ظاهر رینجر شکریه ادا کوو.